بسم الله الرحمن الرحیم. قبل هومیوپیتک نه ډاکټر سید حسین شاه. ګرانو کتونکو، ډیر کسان دا فریاد کوي، بوډاګان، الکان، ځوانان، چې یاره زمونږ اودس نه وچېږي، زمونږ نه قطرې ځي، د وړو بورو قطرې ځي. یاره مونږ چې مونځ کوو نو مونږ چې سیدې لاړ شو یا مونږ ښکته شو نو زمونږ نه قطره لاړه شي، زمونږ په زړه کې شک شي چې یاره زمونږ دا مونځ شوی دی که نه. الکان هم فریاد کوي او بوډاګان هم فریاد کوي، او دا یو ډېره غټه ایشو ده، ډېره غټه مسله ده. ډېر شي مریضان د دې په باره کې دلته کې راځي او زموږ سره دا خبره ډسکس کوي. او ځینې خلک کالز هم کوي، د مختلفو مرکزونو نه هم کوي، د پاکستان نه هم کوي چې یاره مونږ ته دا مسله ده، دې لپاره ډاکټر صاحب مونږ څه چلو کوو، مونږ مسلمانان یو، خامخا مونځ اودس په مونږ باندې فرض دی د الله طرف نه، چې یاره زمونږ دا مونځ به مونږ څنګه کوو، دا به څه چل کېږي؟ دا خو لکه ډېره غټه مسله ده، یا مونږ به هره مانځله لامبو. نو دې لپاره په هومیوپیتي کې ښه ټریټمنټ شته، او تاسو مایوسه کېږئ مه، پریشانه کېږئ مه. ډېر شی مسلې دي خو په هغې پسې نه ځو، خو د هغې دپاره تاسو ته مونږ داسې کار وکړو، تاسو ته مونږ یو 3 میډیسن وښیو، هغه استعمال کوئ. که فرض که څوک نږدې نو هغه کلینیک ته وزټ وکړئ. 3 میډیسن کې به تاسو ته مونږ یو دغه دی د یو کاسټیک یم په 30 طاقت کې به راوالی، او یو به اسټ پاس او یو میک پاس، دا په 30 طاقت کې به راوالی، او دا به یو مرکب روغ کوي، درې واړه مکس کوي، او دا 10 قطرې سهار، 10 غرمه، 10 ماښام په دې ژبه باندې یا په لږو اوبو کې دا 3 ټایمه خورئ. انشاءالله دې سره به ګزاره د 2-3 میاشتې مسلسل استعمال کوي، دې سایډ افیکټس بالکل نشته، نو انشاءالله ګزاره به وشي، او دا قطرې چې دا به انشاءالله بند شي، پریشانه کېږي بالکل مو. هومیوپیتک چې دی دیرپا او بې ضرره علاج دی، او دا ځان سره حل ضروري دی، دې لپاره ډېر ضروري دی، نو انشاءالله تعالی ښه کېږي به. جزاک الله.